په پاکستان کې چې کم لاک ډاون لګیدل او د پیټرول په ریټ کې اضافه راغلی، ځینې کسان وایي چې دا د ابنای هرمز د وجې نه راغلی دی چې کله د هغې نه هغه بند شوی نو د هغې د وجې نه اضافه به دې کې راغلي. خو که تاسو وګورئ په ابنای هرمز چې دی پاکستاني جهازونه چې دي دا راوړي او د نورو ملکونو جهازونه به دې نه راوړي. لکه د پاکستان دپاره آزاد دی او د نورو ملکونو دپاره ابنای هرمز بند دی، ځکه چې زموږ وزیر اعظم شهباز شریف بله ورځ هم ویلي چې 20 جهازونه د پاکستان په جنډه راوړېدلي او دغه شانتې به تاسو په نیوز کې هم اورئ. دغه شانتې ټرمپ چې دی هغه هم ویلي دي چې 8 جهازونه د پاکستان په جنډه راوړېدلي دي او ایران چې دی دا موږ له یو تحفه چې دا راکړې ده هغه به تاسو هم اورېدلي او شهباز شریف چې دی هغه په خپله هم ویلي دي. نو دلته کې پیټرول د سره وجې نه ګرانېږي او لاکډاون چې دی دا د سره وجې نه لګي. پیټرول خو ځینې کسان وایي چې خام تیل چې دی دا ګران شوي د دې د وجې نه پیټرول ګران شو. نو خام تیل چې دی دا وچ چې کم ریټ دی نو د دې نه مخکې چې دی سیوا ریټ و چې په هغه وخت کې په 150 میلاوېدل. د هغې لپاره تاسو سرچ کولی شئ څنګه چې ما تاسو ته په تېره شوي ویډیو کولو. ستاسو سره موبایل دی او دا د سرچ دپاره یې په دې کې سرچ کوئ. مازغه چې دی دا لږ استعمالول پکار دی چې کم حکومت د غریب دپاره ښه دی د هغې دپاره لږ سرچ کوئ چې د وخت مناسب وي. ځکه ځینې کسان زړې خبرې یادوي چې په زوړ وخت کې دومره و نو داسې زړو له چې ځي نو د دې نه مخکې چې دی دا ډېر زیات ارزان و. د وخت مناسب ګورو چې دیاړي څه ریټ کې ده چې دیاړي څومره میلاویږي او مهنګایي چې ده دا څومره ده نو د هغې په حساب باندې چې دی تاسو به پوهېږئ. خو دلته کې لاکډاون چې دی دا د سره وجې نه لګېدلی دی. تیل خو راځي، د تیلو شارټیج خو چې دی په پاکستان کې نشي جوړېدلی. بل دا دې وایي موږ بچت جوړو. بچت د څه لپاره تاسو جوړوئ؟ د تیلو ریټ خو الریډي تاسو خېجولی دی. د تیلو ریټ هم خېجولی. دلته کې سکولونه چې دی هم یو چوټي ورکړې ده. په هفته کې 4 ورځې چې دی سکول ته به ځې او 3 ورځې چې دی تاسو چوټي ورکړې ده. دا چوټي د څه لپاره ورکړې ده؟ دغه شانتې وایي سرکاري کسانو چې دی موږ هر سره بند کړي. سرکاري کسان چې دی د هغو ګاډو هم چړېږي په ګاډو کې چې دی څه کمي نه ده راغلې. خو د تعلیم چې دی دوی دشمنان دي ځکه په دې عوامو کې لږ ډېر شعور راغلی دی نو دوی ته دغه شعور چې دی دا ته نور هم ختمی او دوی جاهلان چې دی دا عوام پاتې کوي. ځکه چې پیټرول ملک ته راځي جهازونه چې دی په ابنای هرمز باندې پاکستان ته رارسي. خام تیل چې دی پاکستان ته رارسي د هغې شارټیج چې دی نه دی جوړ شوی. بل دا په ریټ کې ته اضافه راوستې ده نو ته سکولونو له چوټیانې چې دی د سره وجې نه ورکوې چې سکولونو له ته هم چوټیانې ورکړې دي. دغه شانتې چې د دفترو چې دی د دې به هم چوټیانې. خو د دې عوامو نه ته جاهله جوړې چې دوی به ټول عمر له دغه شان جاهلي چې دي تعلیم چې دی دا حاصل نه کړي. ځکه ریټ چې دی په هغې کې خو ته اضافه راوستې ده. دغه شانتې بل لا چې د دې نورې مهنګایي ته چې دا هغې ته هم اراده ده. اصل کې خبره دا ده چې د دې نورې مهنګایي ته چې دا هم اراده ده چې دا به دغه شانتې چې دی دا لاکډاون به موږ لګولی. موږ به چې په ملک کې د تیلو قلت ته تیل چې دی دا نه دخ کېږي او په عالمي سطحه باندې د پیټرول د خام تیل ریټ چې دی هغه خطره دی. نو د دغې د وجې نه چې دی د لاکډاون لګولی. نور خو جهازونه چې دی هغه پاکستان ته راځي د خام تیل راځي او دلته کې د تیلو کمې چې ده هغه نه ده راغلي. خو بیا هم د دې هر سره چوټي ورکړي. تاسو را سره هم خپل رایې چې دی دا لازم شریک کړئ چې حکومت څه اراده لري چې د دې د وجې نه دا لاکډاون چې دی دا یې لګولی دی. او واړه چې دي هغه په د سکول کې چې دی هغو له 2 ورځې چوټي ورکړی. یو ورځ د اتوار ده 4 ورځې چې دی په هفته کې هغوی سکول ته ځي. نو خپل دغه چې دی رایې چې دی دا را سره لازم شریک کړئ.